أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم سورة البقرہ رکوع نمبر 11 آیت نمبر 91 تا 93 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا دا یهود د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د زمانه دا سي خلکو که مسلمانانو با دوی ته وی چې دا الله تعالی کوم کتاب قرآن نازل کړی دی تاسو په دې ایمان راوړئ نو دوی به وی مونږ صرف په هغه کتاب ایمان راوړو چې هغه په مونږ او زمونږ په پیغمبر نازل شوی دی تورات او که د عیسی علیه السلام د زمانه خلکو به وته وی چې دا الله تعالی کوم کتاب دا انجیل نازل کړی دی په دې ایمان راوړئ نو هغوی ته به هم داسې وي چې مونږ صرف په هغه کتاب ایمان راوړو چې الله تعالی په مونږ او زمونږ په پیغمبر نازل کړی دی په تورات باندې د قرآن نه به انکار کولو بانه به دا و چې مونږ په تورات ایمان راوړو د انجیل نه به انکار کولو بانه به دا و چې مونږ په تورات باندې ایمان راوړو ويكفرون بما وراءه د تورات نه علاوه چې څومره آسماني کتابونه که زبور او که انجیل او که قرآن د دې ټولو نه انکار کولو او باغی باندې کفر کولو حال داو وهو الحق مصدقا لما معهم حال داو چې دا قرآن که قرآن پاک دی که انجیل دی او که زبور دی په دې دریوانو کتابونو کې د دوی د تورات تصدیق بیان شوی دی د دوی د پیغمبر رښتونوالی ذکر شوی دا چې دا تورات هم حق کتاب دی او دا موسی علیه السلام حق پیغمبر دی اوس چې دا کتابونه د دوی د کتاب او د پیغمبر حقانیت بیانوي نو بیا خو د انکار کولو څه گنجایش نه پیدا کیږي او بیا هم دوی انکار کوي نو د دوی دا انکار کول بې ځایه او هسې عبث نو الله تعالی د پیغمبر علیه السلام په خلی باندې جواب ورکړي قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین کتا سوای چې موږ په تورات باندې ایمان راوړو کنه او د موسی علیه السلام په شریعت باندې کلک ولاړ یو نو دا د دین مخکې پیغمبران هم بیا ولې وجل شاته آیتونو کې ذکر شول چې په زرګونو پیغمبران دوی شهیدان کړي دي د یوې ډلې تکذیب کړي دي او بل ډلې شهیدان کړي دي نو تاسو غواړئ چې موږ په تورات ایمان وروړو کنه نو ولې په تورات کې د الله دا حکم کړی دی چې پیغمبران وجنه هغه د الله پیغمبران هم بیا ولې وجل نو د دې خبرې دوی سره جواب نشته د دوی پلار نیکونو د پیغمبر علیه السلام د زمانې چې کوم یهود دي د دوی پلار نیکونه چې کوم تیر شوي دي مخکې قومونه هغوی پیغمبران وجلی دي سوال دا پیدا کېږي چې استاد جي پیغمبران هغه مخکینو پلار نیکونو وجلی دي نو دا تنبیه دوی ته ولې کېږي چې تاسو ولې وجلی دي وجلی پلار نیکونو دي او تپوس د دوی نه کېږي تاسو ولې د پیغمبر علیه السلام د زمانې د یهودو ته خطاب دی چې تاسو ولې پیغمبران وجلی دي نو دا ډېر عجیبه نه ده جرم یو کړی دی او تپوس د بل نه کېږي نو جواب دا دی چې نه دا د دوی پلار نیکونه چې کوم خلک وو دوی به په هغې باندې فخر کولو چې مونږ فخر کوو چې دقه زمونږ پلار نیکونه دي
او دا زمون پلار نیکونه چې کوم خلک تیر شوي دي دا کره مسلمانان تیر شوي دي نو دوی به په هغه خلکو فخر کولو او هغوی ته به خپل پلار نیکوي کومو خلکو چې پیغمبران شهیدان کړي دي نو اگر چې هغوی وجلی دی او هغوی شهیدان کړي دي خو دوی د هغوی هغه جرم ته جرم نه وي او په هغوی باندې فخر کوي او هغوی ته خپل نسبت کوي داسې ده لکه چې دوی ورسره په دې جرم کې شریک دي او ولې دوی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وجلو څونه کوشش کړی دی خو وس یې پې نه دی بر شوی د عیسی علیه الصلاۃ والسلام د وجلو یې څونه کوشش کړی دی خو وس یې پې نه دی بر شوی او حضرت زکریا علیه السلام او حضرت یحیی علیه السلام په شانتي لوی پیغمبران هغه دوی شهیدان کړي دي دا خو هغه پیغمبران دي چې قرآن پاک کې باقاعده ذکر شوی دي او داسې په زرګونو نور پیغمبران دي ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون د موسی علیه السلام خو تاسو تخکاره نښې نښانې راوړې وي ښکاره دلایل او معجزې درته راوړې وي د موسی علیه السلام د معجزو په تفصیل کې به راشي هغوی سره یو معجزه دا وه چې د الله سپی داسې د ترخ ته دننه کو او بیا به یې رابار کو نو دا به د څوارلسمې د سپوږمۍ په شانتې ځلېدو پړق به یې والو او چې بیا به یې د لاس دننه کو بیا به یې رابار کو نو بس بیا به سم لاس شو دا معجزه وه د موسی علیه السلام هغوی سره یو امسا وه کونټۍ چې هغه بیا وغورځوله یو اژدها مار به ترې جوړ شو کله به یو نری داسې چمچمار جوړ شو صاحبه او چې بیا به یې لاس ور واچو واپس پټې امسا کونټۍ به ترې جوړه شوه دا د حضرت موسی علیه السلام معجزه وه دا د موسی علیه السلام معجزه وه چې دریاب یې په امسا باندې و 12 لارې پکې جوړې شوې دا د موسی علیه السلام معجزه وه چې کاڼې یې په امسا باندې و 12 چینې ته روانې شوې او داسې نورې ډېرې معجزې نو الله تعالی د یهودو ته وایي چې تاسو ته خو زه دا پیغمبر خو ځکه نه منې چې تاسو وایئ چې مونږ موسی منو که نه او تورات منو نو موسی خو هم تاسو ته ښکاره معجزې راوړې وي ښکاره نښې نښانې درته راوړې وي نو د هغې نه پس خو پکار دی چې تاسو سوچه مسلمانان شوي وي نو تاسو څه چلو کو ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون ولې د سقي عبادت مو نه کو په میدان تیه کې څه د سقي نه تاویدل شروع نه کړلو د الله سره شرک نه کو وانتم ظالمون او تاسو ظلم کولو سیب او بیا په خپل جرم پیمانه کېدیم نه هارون علیه السلام درته منتونه کول چې مه کوئ د دې نه قلار شي او تاسو وی چې نه د سامري په خبرو پکې راغللی او تاسو وی چې د موسی نه خدای روک شوي دی نعوذ بالله خدای دا دلته راغلی دی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ دې آیت کې د کوه طور د اوچتېدو هغه ذکر کېږي یاد کې هغه وخت چې مونږ ستاسو نه وعده واخیستله چې تاسو به په دې تورات عمل کوئ او تاسو بیا هم د هغې نه انکار کولو ورفعنا فوقکم الطور دا کوه طور غرم در باندې راوچت کړو صیبه هلته شاته آیات کې ذکر شوي الله فرشتو ته حکم وکړو د کوه طور دا غر یې پرې راوچت کړو د سر د پاسې پې داسې ونیو نو وی دی په بره دقسې نیولي وته وی چې منې که نه منې نو دوی زر په سجده باندې پرېوتل او وی دغه ټیم کې هم لږ سوچ وکړو او ډایرکټ په سجده باندې نو پروتې لږ پکې په قلار لږ سا صورت ځان سا صورت کولو چې د دې نه مخکې هم ډېر عذابونه راغلي دي خو موسی علیه السلام او هارون علیه السلام به دعا وکړه نو هغه به بیا واپس شو موږ به غرق نه شو نو کیدی شي دا هم را سره هسې ګپ لګوي دوړه دبو را باندې کوي را غورځوي یې را باندې نه نو په دې انتظار و چې ورېږه موسی علیه السلام او هارون علیه السلام به دعا وکړي نو دا غر به واپس شي خو موسی علیه السلام خو دعا نه کول او هارون علیه السلام هغې خو چې خدای را لړی کې چخلي کپې دا د سم دا خدا منلو خلق نه دي نو چې دوی ته پته ولګېده چې واقعي را غورځوي را باندې نو بیا په سجده باندې پرېوتل نو بیا ورته الله تعالی حکم وکړو خذو مونږ درته ووي چې ونیسئ تاسو ما هغه کتاب هغه احکامات آتیناکم چې مونږ تاسو ته راکړي دي بقوة په مضبوطیا سره ونیسئ واسمعوا او واورئ د الله د احکامات واورئ د پیغمبر د خبرې واورئ او عمل پې وکړئ د عمل دپاره واورئ نو دوی څه وي قالو نو اوی دوی سمعنا اورو وامرده هلته وی اطوعنا منله دلته وی سمعنا وامرده اطاعت مو کو او بیا ورپسې وی وعصینا سمعنا وامردله وعصینا او نه منله نیم وامرده خو منو یې نه پښتانه وایي په دې یو غوږ مې واورېد او په دې بل مې ویسته سیوه دوی د قچل کولو واشربوا فی قلوبهم العجله او سکولی شوي و دوی په زړونو کې د سقي محبت
دې زړونو ته د سقي دا محبت داسې ورننوتي لکه سړی چې اوبوس کې او د ټول وجود کې ورننوځي خورې وري شي سیبا دغسې د دوی په دې وجود کې د سقي محبت خور شوی بکفرهم د دوی د کفر د وجنه سوال لا پیدا کېږي چې استاد جي دوی وایي سمعنا مونږ واورېدله ومنله او بیا ورپسې وایي وعصینا نه منو یو خوا وایي منو بل خوا وایي نه منو دا دوه ټکي په یو ځای راغلل لکه یو سړی وایي ومېرېده خو منم یې نه نو بیا خو په کار و چې دا غر پرې راغورځېدلی وي او میده شوي وي پکې خدای پاک هلاک کړي وي بیا چې دا عذاب واپس ولی شو نو جواب دا دی چې دا سمعنا وعصینا الفاظ په دې قرآن کې یو ځای ذکر شوي دي خو دا خبره دوی په یو ځای نه وه کړې سمعنا یې په هغه وخت کې وي چې غر یې پرې اوچت کو او چې پته ورته ولګېده چې اوس هم وجني نو سمعنا واطوعنا وي او چې کله غر لاړو عذاب ختم شو نو بیا وی عصینا مړه ګورو به نه بس نه منو عمل پې نه کوو سیوا دا کیفیت خو مینس کې پکې نور احکامات نه دي راغلي نو ځکه دا دوه الفاظ یو ځای ذکر کړل یا دا سمعنا په ښکاره باندې وي او دا عصینا په دې زړه زړه کې وي په ښکاره په ژبه وي چې منو واورېدو او په دې زړه زړه کې وي نه منو بس دلته په ژبه موته وي چې منو او په زړه کې وي نو الفاظ د ازړه هغه خبرې الله راښکاره کړې ده خو بیا وروسته الله تعالی په نورو عذابونو کې مبتلا کړي دي دوی به وي دا چې مونږه قرآن نه منو او د آخر زمانې پیغمبر نه منو دا مونږ په تورات عمل کوو او کلک مؤمنان یو کلک مسلمانان یو نو الله تعالی وتوي قلت وتوایا زما محبوب وایا دوی ته بئس ما یامرکم ډیر بد دی هغه سیزه یامرکم به چې تاسو ته د هغې حکم کوي ایمانکم ستاسو د ایمان دا لا څنګه ایمان دی ستاسو چې د الله د پیغمبر نه په انکار کولو مجبوره کوي ایمان خو دې ته وایي چې سړی کامل تابعداره جوړ شي د الله په حکمونو عمل کوونکي جوړ شي نو تاسو وایئ چې مونږ کلک مؤمنان یو او د الله د حکمونو نه انکار کوئ د وحي نه د قرآن نه انکار کوئ د انجیل نه انکار کوئ د عیسی علیه السلام نه انکار کوئ د محمد رسول الله نه انکار کوئ دا لا څنګه ستاسو ایمان دی دې خوا د ایمان چغې وخې اخوا د حق کتابونو د حق پیغمبر نه انکار کوئ او چلو دا خو پرېږده د هغه خپل موسی علیه السلام نه څومره د هغوی هم څومره نافرمانۍ کړې وې هغه خپل تورات کې هم څومره تحریفونه کړي نو ډیر بد دی ستاسو دا ایمان چې تاسو ته د دې غلطو خبرو حکم کوي دا څنګه ایمان دی ان کنتم مؤمنین که چېرته یې تاسو ایمان راوړونکي په تورات باندې که تاسو وایئ چې موږ په تورات ایمان راوړونکي یو نو په کار دی چې بیا خو کلک مؤمنان جوړ شي تورات کې خدا خبره لیکلې ده که نه چې انجیل حق کتاب دی عیسی علیه السلام حق پیغمبر دی قرآن حق کتاب دی راضي به محمد رسول الله حق پیغمبر دی راضي به نو ستاسو تورات کې خدا خبر لیکلی دي که تاسو په تورات ایمان راوړئ نو د آخر زمانې پیغمبر او قرآن ومنئ خو تاسو خدا دا نه منئ معلومه دا شوه چې ستاسو دا ایمان څخه ایمان نه دی دا بد ایمان دی غلطې طرف ته او ایمان شته دی نه کفر دی په زړه کې دننه تیاره ده هسې په ژبه ایمان کوئ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او هر کله چې وویل شي دوی ته آمنو چې تاسو ایمان راوړئ بما په هغه قرآن باندې په هغه وحی باندې په هغه کتاب باندې انزل الله چې الله تعالی نازل کړی دی قالو نو وایي دوی نؤمنو مونږ ایمان راوړو بما په هغه کتاب باندې انزل علینا چې نازل کړی شوی دی په مونږ باندې مراد نه پیغمبر دی حضرت موسی علیه السلام وَيَكْفُرُونَ او دوی کفر کوي بما په تمام هغه کتابونو باندې وراءه چې علاوه د تورات نه دي د تورات نه علاوه چې څه دي د هغې ټولو نه دوی انکار کوي او کفر کوي وهو الحق او حال دا دی چې دا حق دی دا قرآن او انجیل او زبور مصدقا تصدیق کوونکي دي لما د هغه کتاب معهم چې د دوی سره دی یعنی تورات قلت وتوایا ای زما محبوب پیغمبره فلم تقتلون نو بیا ولی تاسو قتلول انبیاء الله پیغمبران د الله تعالی من قبل مخکې د دینا ان کنتم مؤمنین که چرته تاسو ایمان راوړونکي په تورات باندې
ولقد جاءكم او په تحقیق سره راغلی تاسو ته موسی علیه السلام بالبینات پخکارا دلائل سره پخکارا نخونی خانو سره پخکارا معجزو سره ثم اتخذتم العجل بیا تاسو اونی ولوس قیل را په خدای توب باندې من بعده رستو د هغوی د تگنا کوهی تورتا وانتم ظالمون او حال داو چې تاسو ظلم کون کی و اذا اخذنا او یاد کې هغه وخت چې مونږ واخیستلا میثاقکم وعدد استاسنا ورفعنا او اوچت مونږه فوقکم استاسو د پاسا الطورا غرد تور خذو پدامینس کې یو ټکی محذوف تی او استاسو د پاسه مغرو چتکو او تاسو تم اووی وقلنا لكم او تاسو تم اووی سمدته وی خذو واخلې تاسو ما هغس آتیناکم چې مونږ درکړي دي تاسو ته یعنی تورات او احکامات شرعیه بقوه په مضبوطیا سره واسمعوا او وره تاسو د عمل لپاره قالوا نو ویل دوی سمعنا وورید مونږه وعصینا او نمنو مونگا وامردو خمنوینا و اشربو او سکولی شویو فی قلوبهم پزلونو ددوی کی العجلا محبت دسقی بکفرهم پسبب د کفر ددوی قلت و توایا ای زما محبوب پیغمبرا بئس ما ډیر بد دی هغه کار ډیر بد دی هغه سیز یامرکم به چې تاسو ته حکم کوي د هغه ایمانکم ایمان دستاسو ان کنتم مؤمنین کچرته تاسو ایمان راوړون کی په تورات باندې سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.